السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ګوري خیبر نیوز او زیم طیبه راځي چې نظر اچو په سر خبرونو. کورما کې د شپږ قبیلو ترمنځ شخړه په اوومه ورځ هم جاري ده. تازه جړپونو کې 15 تنه مړه او 10 نور جوبل شوي دي. سنی شیعه اتحاد مشرانو ویلي چې ضلع کورم کې تیر 15 ورځو راهیسې د دوه قبیلو ترمنځ روان جنگ ته مذهبي رنګ ورکول او دا په پوره صوبه باندې مسلط کول افسوسناک دی. په دې معامله د ریاستي ادارو خاموشي د فکر وړ خبره ده. پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وینا کې دوی کورما کې په فوري توګه امن په ځای کولو غوښتنه هم کړې ده. سوابۍ سټي تاڼه په مالخانه کې د شارټ سرکټ له وجې دماکه شوې چې پکې د ماشوم په شمول 2 کسان مړه شوي او 40 اهلکار او قیدیان جوبل شوي دي. جوبل کسان مقامي هسپتالونو کې داخل دي. وزیر اعلی علي مین ګنډاپور د پیښې ریپورت طلب کړی دی او زخمیانو ته غوره طبي سہولیات ورکولو هدایات جاری کړي دي. سوات کې د ترهګرۍ پیښو خلاف نن امن جلسه کېدونکې ده. د جلسې لپاره ټول انتظامات مکمل شوي دي. سیاسي جماعتونو سماجي تنظیمونو د جلسې حمایت کړی دی. ولې په بازارونو کې د ګاډو په ذریعه په جلسه کې د ګډون لپاره اعلانات هم کیږي. بلخوا د ترهګرۍ خطراتو له وجې ضلعي انتظامیه د جلسې اجازت ورکولو نه انکار کړی دی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونډي صوبه کې بدامنۍ له وجې په صوبایي حکومت سخت تنقید کړی دی او ویلي چې صوبه د بدامنۍ ښکار ته صوبایي حکومت تش خوبونه کوي. گورنر وایي چې سوات ته د سفیرانو ګروپ ولې د روډ په ذریعه بوتلی شوی و. سوابۍ چاودنه که چیرې شارټ سرکټ وي نو د دې تحقیقات دې وشي. مشیر اطلاعات بیرسټر صاحب وایي چې گورنر د وزیر اعظم ته د خط لیکلو شوق پوره کی لیکن وزیر اعظم ته د خپلو ذمہوارو احساس هم ورکي. کراس بارډر دهشتګردي ودرول د وفاق ذمہواري ده. بیرسټر صاحب ویلي چې وفاق د امن او امان متعلق د بیان بازی پر ځای عملی اقدامات پورته کړي. وفاق د خیبر پختونخوا سره د میرې مور سلوک پرېږدي او د صوبې بقایا جات د ریلیز کې او لوډ شیډینګ خاتمه د وکړي شي. IMF سره د معاهدې او د شرطونو تفصیلات مخې ته راغلي دي. معاهدې مطابق د NFC ایوارډ فارموله کې بدلون د وفاق او صوبو ترمنځ نوې مالی معاهده کولو شرط شامل دی. IMF به د صوبایي حکومتونو اخراجات په خپله مانیټر کوي. زرعي شعبه، پراپرټي سیکټر او ریټیل سیکټر به ټیکس نیټ کې راوستل کیږي. توانایي شعبې ته به د GDP 1% نه سوا سبسډي نه ورکول کیږي. IPPs معاهدو باندې نظر ثاني او د حکومت ډانچه کمول هم د IMF په شرطونو کې شامل ده. وزیر اعظم شهباز شریف په نن ماښام د ملګري ملتونو جنرال اسمبلی اجلاس ته خطاب کوي. ترجمان دفتر خارجه مطابق وزیر اعظم په مسله فلسطین او کشمیر په اهمیت په خبره کوي. عالمی امن او سلامتیا لپاره د اقوام متحده کردار حمایت وکړي. وزیر اعظم عالمی اقتصادي تعلقاتو ناانصافۍ لرې کولو او بین الاقوامي مالیاتي ډانچه کې اصلاحاتو باندې به زور راوړي. وزیر اعظم به کلایمټ چینج او اسلامیوفوبیا باندې د خیالاتو اظهار کوي. نیویارک کې د وزیر اعظم شهباز شریف عالمی لیډرانو سره ملاقاتونو سلسله جاری ده. وزیر اعظم د ایران صدر مسعود پزشکیان سره ملاقات کړی چې پکې دواړه اړخیزه اړیکو او مشرق وسطی صورتحال باندې غور شوی دی. وزیر اعظم خپل برطانوي هم منصب کیر سټارمر سره هم ملاقات کړی دی چې پکې دوه طرفه تعلقات او سرمایه کاری په شمول مختلفو شعبو کې تعاون سیوا کولو باندې تبادله خیال شوی دی. PTI قیادت راولپنډي جلسې لپاره لاهور های کورټ پنډۍ بینچ کې دایر درخواست واپس اخیستی دی. بانی PTI د درخواست واپس اخیستو هدایات ورکړي وو. بانی PTI سبا له پنډۍ کې جلسه منسوخ کړي او زیاته کړې وه چې انتظامیه او عدالتونه د جلسې اجازت نه راکوي. بانی PTI د جلسې په ځای پنډۍ کې د احتجاج کال ورکړی. بلخوا د احتجاج نه وړاندې پولیسو د تحریک انصاف عہدیدارانو او کارکنانو په کورونو چھاپے وهل شروع کړي دي. مالاکنډ یونیورسيټي کې پروفیسور باندې د تشدد معامله درګي مالاکنډ کې د طالب علمان په سړکونو راوتلي دي
او د وایس چانسلر خلاف احتجاج کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې وایس چانسلر د زر تر زره عہدې نه برطرف کړی شي. ضلع کوهاټ کې د پولیو کیس مخې ته راغلی دی. ریپورټ مطابق د 10 میاشتو ماشومې کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. خیبر پختونخوا کې سږ کال دا دویم کیس دی. ټول ملک کې روان کال کې 23 کیسونه ریپورټ شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ویلي چې په صوبه کې په هر طرف اور لګېدلی دی. امن و امان کوم ځای ته رسېدلی دی. ټوریزم تباه دی. BRT مالم جبا بلین ټری د کرپشن کیسې عام دي. په ضلع کورما کې د 50 کسانو نه سوا خلک شهیدان کړي شوي دي. د PTI MPS MNS په ګریډونو او سرکاري دفترونو حملې کوي او وزیر اعلی د احتجاجونو نه دی اوزګار. گورنر ویلی چې وزیر اعلی به د تربیلا ڈیم بٹن کله وهي چې پنجاب ته بجلی بند کړي. اس وقت صوبے کی صورتحال امن و امان کے حوالے سے بہت ہی گمبھیر ہے. رات سوابی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو شارٹ سرکٹ، ابھی انیشلی جو رپورٹ آئی کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اس کی باقاعدہ ایک تحقیقات ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں. اگر شارٹ سرکٹ ہے تو پھر IG صاحب کو پورے صوبے میں تھانوں کی دوبارہ اس پہ جو ہے SOP کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے شارٹ سرکٹ سے اگر لوگ شہید ہوتے ہیں، ہمارے جوان، اور زخمی ہوتے ہیں اور تھانے کو نقصان ہوتا ہے اور باقی بھی لاجسٹک کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کے اوپر دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام تھانوں کی پولیس لائن کی دوبارہ ان کو ایک چیکنگ ہونی چاہیے. پچھلے دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صوبائی حکومت کی تھوڑی سی غفلت تھی کہ جو ہمارے 11 سفیر سوات جا رہے تھے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کی، فارن آفس کی بھی غلطی تھی اور صوبائی حکومت کی بھی غلطی تھی. آپ کو اپنی سچویشن کا پتہ ہے. آپ فارنرز کو بائی روڈ 11 سفیروں کو جلوس کی شکل میں سوات لے کے جا رہے ہیں. حق تو یہ تھا کہ ان کو آپ ہیلی سروس کے ذریعے سوات لے کے جاتے. اور پھر جس طریقے سے صوبائی حکومت کی غفلت اور اپنی چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور پتہ نہیں لو لیول پہ تھا. جب ایمبیسڈر کسی صوبے میں آتے ہیں، کسی موومنٹ کرتے ہیں، تو ہر ادارے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سفیر جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں. لہٰذا جس قسم کی کوتاہی اس میں ہوئی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس وقت ہمارا صوبہ جو ہے، یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پاڑا چنار میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. تقریباً 50-60 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں اور تقریباً اس سے زیادہ زخمی ہیں. اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو ہماری میڈیا کو نہیں پتہ، جس نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اور جو دکھا نہیں رہا کہ ہمارے پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں نظر آ رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں. میری کل بھی اس کے اوپر میرے پاس عمائدین آئے ہوئے تھے. صوبائی حکومت کی مجرمانہ خاموشی دہشت گردی کے خلاف ایک سوالیہ نشان ہے. ڈیر اسماعیل خان سے لے کے سوات تک دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہماری صوبائی حکومت جو ہے خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے. ان کو صرف اس سے ہے کہ ہم نے کہاں پر جو ہے وہ دھرنا دینا ہے، کہاں پر ہم نے جلسہ کرنا ہے، کہاں پر ہم نے ناچ گانا کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ کیسے کرنا ہے، ہم نے صوبے کی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہے ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ انہوں نے افسران کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے. وہ سر عام انہوں نے غنڈہ گردی اور بدماشی کی ہوئی ہے، افسران پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ رولز آف پروسیجر ان کو کیا بتاتے ہیں، قانون کیا ہے. آپ کبھی گریڈ اسٹیشنوں پہ حملے کرتے ہیں، کبھی آپ غلط تجاوزات کو سپورٹ کرتے ہیں. د خیبر پختونخوا اطلاعات و مشیر بیرسٹر سیف د گورنر لخوا وزیر اعظم ته خط په لیکلو رد عمل ښودلی دی. وایي چې گورنر د وزیر اعظم ته 10 خطونه ولیکي، خو ورسره د وزیر اعظم ته خپلو ذمه داریو احساس هم ورکړي او وفاقي حکومت ته د امن و امان په اړه بیانبازي په ځای عملي اقداماتو نصیحت وکړي. وزیر اعظم ته پوهه کړي چې کراس بارډر ترهګرۍ ودرول د وفاق ذمہواری ده. بیرسٹر سیف خپل بیان په وخت وویل چې گورنر د خپل خط کې وزیر اعظم د صوبې بقایا جاتو په باره کې هم خبر کړي او خط کې چې د پن بجلی بقایا جات ذکر دی هیر نه کړي. هغه زیاته کړي چې وزیر اعظم ته د ولیکي چې خیبر پختونخوا هم د پاکستان برخه ده، خیبر پختونخوا سره د مورنۍ مور سلوک دی بند کړي. په سوات کې امن جلسه کیږي ولې بل اړخ ته ډپټي کمشنر سوات های لیول تھریټ الرټ جاری کړی دی او په جلسې جلوسونو پابندي لګولې ده. سوات قومي جرګه وایي چې امن جلسه به په هر حال کې کیږي. انتظامیه د پابندۍ په ځای سکیورټي راکړي.
په دې هکله به نور تفصیل اخلو خپل همکار عدنان باچا نه. جی عدنان باچا موږ سره نور تفصیلات شریک کړئ. جی بالکل دا وخت زه د منګورې په نشاط چوک کې موجود یم. دلته کې نن چې د لویه امن جلسه کېدونکې ده د سوات قومي جرګې د ستوري لاندې تېره شپه چې د ډیپټي کمشنر سوات های لیول تھریټ الرټ هم جاری کړی او په جلسونو باندې پابندي لګولې وه، خو سوات قومي جرګې هغه تھریټ الرټ چې دی هغه مسترد کړی او باقاعده هغوی اعلان کړی چې موږ به جلسه خامخا کوو. جلسه ته چې دی خلک چې دی هغه را روان دی، بګڼ تعداد کې سیاسي جماعتونو مشران چې دی هغه هم راغلي دي. دلته کې ناست دي. یو د سکیورټۍ لپاره چې دی خصوصي انتظامات شوي دي